الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم رور پختنه کړی ده چې کله داسې هنګامي صورت جوړ شي چې مسلمانان ډیر وفات شي او د کفنونو قلت او کمی راشي، نو داسې وخت کې په یو کفن کې 2-3 مړي دفن کول دا جایز دی او کنه دی؟ بالکل په داسې هنګامي صورت کې دا جایز دی. غوره او افضل طریقه دا ده چې ځان نه میت ته کفن ورکړي شي. خو که بالفرض داسې صورت دی چې کفنونه کم شي، قلت راشي او میتونه ډیری، نو داسې بالکل په یو کفن کې 2-3 دا ته راته واخلې شي او دفن کولې شي. د باره کې صحیح حدیث ته صحیح بخاری کې 1343 نمبر حدیث دی. جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنهما وی: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وإذا أحد كم شهيدانو جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه نو نبي صلى الله عليه وسلم په یو کفن کې 2 ملګري راتا وخل. خدا تپوس به کو چې ايهم اکثر اخذا للقرآن، په دې کې کم زیات هغه کس دی چې هغه قاری د قرآن دی، قرآن ورته ښه یاد دی، نو هغه ته مخکې را مخکې کوي، یعنی افضل به را مخکې کو، نو هغه به را مخکې کو، هغه به بیا په لحد کې به هغوی کې خستل. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به وفرمیل انا شهید علی هؤلاء یوم القیامه، د قیامت په ورځ به زه الله ته ګواهي ورکوم چې یا الله دا زما هغه ملګري دي چې د احد په غزا کې دوی زما سره شهادت مندل، استاد دین د سربلندۍ د الهی کلمت الله د پاره. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړ چې په خپل وینو کې بغیر د غسل نه دوی دفن کې او د جنازې منظم په ونک، نو دا جایز دی. او فقها هم لیکلی دي، ز اکثرو د فقه حنفی عبارت زکه پیش کومه چې اکثرو ملګری داسې په دی وطن کې چې هغه علماء احناف سره تعلق وغیرہ چې کم دی هغه ساتي. نو شامی کې امدالی کلی در محتار کې چې په یو کفن کې ډیر کسان چې کم دی دفن کول دا جایز دی. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.